زه د اشنغر په تاریخي کلي چې د اشنغر نه زوړ تاریخ په دې خاوره د هغې کلي په خاوره ولاړ چې د پشکلاوتي د وخت راجګړ او نن هغه الحمدلله رزړ دا کلی یو ډېر لوی خپل تاریخ لري او بیا د خدای خدمتګارۍ تاریخ یو ډېر وسیع عمده کلی لري د رزړو دا کلی چې لکه د پړانګو یو شاعر وایي چې کاش چې رزړوال وی د پړانګو یو شاعر نظم لیکلی و چې کاش که رزړوال وی زمونږ د ولی خان بابا مور د دې کلي زمانیا زمونږ د نن او د سبا قائد د اسفندیار خان مور د دې کور زما مور د دې کلي چې د عقیدې او د نظریې تړون نه علاوه زمونږ د وینې تړونونه د دې کلي سره او دغه تړونونه الحمدلله د دې کلي او د دې ولس د رزړو د عوامو سره لګېدلي دي دلته دا چې څونه زما وروڼه سپین ږیري زما مشران مخامخ ناست دي چې کوم سپین ږیري مشران دي نو په دې کوڅو کې زما مشرانو سره لوبې کړي دي بلکې زه چې دا په کومه خاوره ولاړم بیا په کومه حجره کې ولاړم او فخریا زما دلته د پلار د ماما خیل دا لکان منصور دی ولاړ دی دلته منصور هم دی شیر افغان هم راغلی دی زه په دې فخر کوم ځکه چې زما خو تاسو ته پته ده چې نیا مې تاریخ ګواه ده چې پلار مې پیدا شو نو نیا مې په حق ورسېده پلار مې د ګنټې او یا نو چې مور یې په حق ورسېده نو زما پلار خو وړوکې په دې شاته کور کې رالوی شوی دی الله دې ټاټې بي بي وبخي تاسو به ورته ټاټې بي بي وي موږ به ورته رزړو بي بي وي الله دې بد بابا وبخي فتح خان الله دې هغه مشران وبخي په من خود دې کلی دا هغه مشرانو په وجه ډېر حقونه دي او کو د دې کلی په کلیواله څوک دعوه کوي نو زه په هر حیثیت کې دعوګیرم چې زه څونه عثمان ظالم د هغې نه زیات تړون زما رزړو سره دی او زه رزړوال او بیا زما دپاره د فخر خبره او دا تش زمانه زما پلار نیکه دا کړي دي چې د جاگیردارۍ د نوابۍ او د خان بهادرۍ خلاف غریب اوچت کړی نن په دې زمانه کې زه په دې پوه یم او زه په دې رسم زه د باچا خان بابا کړوسی یم او په دې وجود کې د باچا خان بابا وینه ده چې د معاشرې حقدار دا غریبانان خلق دي دا غریب عوام دي الحمدلله
ورکران مې درته ودرولي دي په دې دور کې چې خلک کروڑپتیانو پسې ګرځي په دې دور کې چې غلو ډاکوان او جوارګر سودخور را مخکې شوي دي په دې دور کې چې د خانانو د خپل کور نه بار په یو انتخاب کې نظر نه لګي عوامي نیشنل پارټي د عوامي نیشنل پارټي تاریخ او خدای خدمتګارو دا خولم دا او نن عوامي نیشنل پارټي په هغه موقع ولاړه ده چې ستاسو غمخوار ستاسو رونه غریبانان خلک هم دغه د ټاکلي دي او ستاسو مشرو دپاره مدرولي دي نو تاسو ووایئ چې عوامي نیشنل پارټي خپل ورکر او خپلو پښتنو سره پښتو کوي نو بیا ولې دا خلک پښتانه نه دي دا پښتانه به په سر کې خپل وروڼو او خپلې پارټۍ سره پښتو کوي په دې کلي زه دعوې سره دا خبره کوم چې تیر انتخابات کو جرنل انتخابات بلدیات خو تاسو الحمدلله ګټلو او ښه په سمه طریقه هم ګټلو یو امیدوار درته موږ ودرولو چې په میاشت کې تقریر هم نه وکړی بیا هم ورله تاسو 1900 دي 2000 وټه ورکړو دغه ټوټل د پارټۍ ووټې او بیا په جرنل الیکشن کې چې دې پښتنو ما سره کومه پښتو وکړه چې په تاریخ کې یو امیدوار دونه وټونه نو اغشته او مال د رزړو خلکو 3000 او صد پاسه 300 وټونه راکړي او دا 3.5 زره پښتانه د رزړو پښتانه دي پرون ما سره ولاړو نن ما سره ولاړ دي تاسو په شکل کې او سبا برا سره ولاړي ان شاء الله خلای مخلوق اتنیم زره وټ اغشتو اتنیم زره کو شپږنیم زره سره شپږو کو اته زره وټو پنیم زره په دې رزړو کې زه ورته چیلنج ورکوم تیر ځل خپل رو درولو نه سوا وټې زما په خیال اغشت 1400 چې د فوج کردار پکې نه نو د عوامو کرداري نو د سیب ذاتي کردار داسې پاتې شوی دی چې کوم خلکو ورسره ټول عمر پښتوګانې کړې دي هغه الحمدلله ما سره ولاړ دي او زما او د هغې پښتو پر ورولۍ کې د بخشازیب په شان او ډېر داسې پښتانه چې د ډېر وخت نه ورسره ولاړ وو ولي پختون ولي اعمل ولي اعمل ولي نر ولي پختون ولي اعمل ولي اعمل ولي نر ولي پختون ولي اعمل ولي اعمل ولي سر لخر کنوي کل اعمل اعمل سر لخر کنوي کل اعمل اعمل زه د دې مرګرو په پښتو نازېږم او من په دې خپه یو چې دا کم وخت من د یو بل نه جدا تیر که چې د هغې پسې اوس ارماني یو نو که څوک یې پېژني او که نه پېژني نو تاسو رزړوال خو خپل خر پېژنئ که نه هغه د پښتو متل دی وي هندو ته خپل خر معلوم دی په دې اتنیمو کالو کې د دې کلي یو پښتون را پاسي او هغه د پښتو متل دی وي د فلانکي راله په خوږه ګوته میچازې کړي دي دا د ثابته کي چې د صاحب په ورله په خوږه ګوته میچازې کړي هم به ورسره زه ومنم
منګ بچغه والے چې کم خلق زمکه خرڅ کی د پلار نیکه جیدات خرڅ کی د دې غرض د پاره چې پښتون با پدې پیسو دوکه کم نو چې دې اسمبلی ته لاړ شي نو دې به همدغه شرمونه شرموي لکه دې صاحب چې و شرمو لکه هغه بنډلې چې ورته مخامخ پرتې وي او صاحب خپه په خپه اړولې وه او دغه هغه بنډلې ورته مخامخ پرتې وي او صاحب خپه په خپه اړولې وه او په مخ یې د سپي سرمنه چولې وه باندې زو تر خپل منزل ځو تا سره مله ځو زو تر خپل منزل ځو تا سره مله ځو دا خو یو ویډیو راغلی ده او تاسو لیدلې ده که ستاسو یاد شي ما به هغې وخت چغې والې دی چې کله د آفتاب خان په پاټۍ کې و دا عجیبه پارټي و او عجیبه ممبرانو زه بیا آن ریکارډ ویم په تېر دور کې چې دی په قامي وطن پاټۍ کې و نو د دې د پاټۍ د مشر ګلزار دې سره خبره شوې وه ګلزار دې د ډي ای خان په پیسو او ګلزار له ټیکټ ورکړو آفتاب خان او دې ته سوچو کې چې سکندر خان او دا سلطان زه ورته اوس خان هم نشم ویلی خوله مې شرمېږي دا دی د خپل پارټۍ مشر او هغه یو د بلا بچي د خپل پلار د فیصلې خلاف دا خپل ووټ د مردان دا د پیپل پارټۍ امیدوار ولاړو په هغې خرڅ کړو په دویم ځل خو یې بیا هغه پارټي پرېښوده نو د دویم ځل ویډیو خو یې تاسو ولیده لیدلې هم ده دویم ځل دغه یو ویډیو چې کومه ولیده دا د تېر ځل دور د دویم ځل د سینټ ویډیو ده او کو زما خبره غلطه وي نو مال دې د هتک عزت نوټس راکړي د بلا بچي دې ځل د سینټ د الیکشن نه څلور پنځه ورځې مخکې دا ویډیو راووته او د دې د پاسه هم ووټ خرڅ کړی دی او پیسې یې اخیستې دي د سینټ دا خو تش د سینټ انتخابات نظروالو نوکرۍ په څه میلاویږي میخه د چا نه بوتلې ده عوامي نیشنل پارټي زنده‌باد ایمل خان زنده‌باد تیمور خان زنده‌باد طارق پاچا زنده‌باد حاجی صاحب ته نوکرۍ په څه میلاویږي خانانو سره رابطه کوي پیسې ورکوي هغې په دین او ایمان خرڅوي نو نوکري لا څه خبره ده او بیا هغه زما هغه ګاونډي خو سپي ټول عمر په اسو کې لیونی کېږي دا مې لومړنی سپي ولیده چې ډېر اوسو کې لیونی شوی دی وارته خطا دی امینې صاحب پنځه اتیا زره وټه تا خوب کې نه دي لیدلې دا خو چې کلم د فوج حکومتي دا تاریخ ستا پلار جوړ کړی دی چې کلم د فوج حکومتي او د فوج ټټوان او غلامان پکاري نو د شیخ آباد خانان تیار ورته ناست دي او ټول عمر یې بوټ پالش کړی دی بل کار یې نه دی کړی او دایم تاریخ دی ما ته دا ملګري وی خان وي ستا په تقریرونو
وی بیا غرونه متفق شوي دي ما وی شکر دی وکاږي زما کار اتفاق دی چې هغې کې مې راوسته نور څه غواړئ ګنې نصیر خان په یو روانو فضل خان په بله روانو او 3 کاله راته نصیر خان مینتونه کړي دي جرګې مرکې مینتونه چې زه عوامي نیشنل پارټۍ ته راتلل غواړم پښتنو هر څه په خپل ځای خو پښتو خو به کوو که نه ما ورته وی دا د پښتو وطن دی سیاست مې د پښتو لګي کو ټول کورنۍ راځئ زما لارې هر پښتون له کولو دي 100 بسم الله راځئ او که نه ستاسو دا خیالي چې فضل محمد خان به په یو پارټۍ کې ناست دي سید محمد خان به په بله پارټۍ کې ناست دي او نصیر محمد خان به په عوامي نیشنل پارټۍ کې کینی نو دا هغه عوامي نیشنل پارټۍ نه ده دې پارټۍ کې رانه کینه ناستې ده څوک چې ولي نه مني رک به وي او سپک به وي څوک چې ولي نه مني رک به وي او سپک به وي څوک چې ولي نه مني رک به وي او سپک به وي څوک چې ولي نه مني دا خو د فوجیانو برکاتو 15,000 اوټونه او ته خدای شته کو دا پښتانه در باندې 15 اوټونه هم ځای کی دا خو فوجو چې پکې د الله ټکي کړي دی دغه ځای ته رسول خو به ټول آزاد نه ولاړ دي راځم اورګه اول ورته دا مشران ډرای کلین کوم نو بیا راځم دا صوباړي چې په یو نه خو په بل نه کې پټ دی نه دیلا کینه بچو کینه فخر افغانیت فخر انسانیت رئیس الاحرار حضرت بچه خان بابا قائد جمهوریت خان عبدالولی خان بابا ملی بشر ستر سالار اسپندیار ولی خان گزوانانو سرلخکار د نوي کل ایمل ولی خان زود در خپل منزلات ځو زود در خپل منزلات ځو رک به وي او سپک به وي کینه بچو نوی دا خپل مرګري کینه دا مرګري د کینه دا د دې تاریخ پاتې شوی دی کینه لکینه مهرباني دا د دې تاریخ پاتې شوی دی د دې هغه یو ورور د 400 ناظم شو عمل او کردار او خپل قام او خپل اولس سره دا مینه وه چې د هغې نه پس د سیاست نوم یې موانه غشت دغه بل ورور یې د مشرف په دور کې MP شو هغه هم ټولې دنیا ته واضحه ده چې د شپې اعلان وشو چې سنګین خان الیکشن ګټلی دی او د مشرف دورو سار کې پته ولګېده چې هغه الیکشن سعید خان ګټلی دی خو د هغه کردار 15 کاله داسې کردار و چې هغه سعید خان نن د MP توپ خو پرېږده په ویلیج کاونسل کې د یو غریب سړي د الیکشن مقابلو کې موږ به ومنو ده ته هم دا د یاد ساتي چې الله میږي ته په قهر شي نو هغه له وزرې ورکړي دته چې دا وزرې ملو دي د له خیره تیر انتخابات کې د خپل کلی د خپل بوت سته چې خپله کلي بکسه هغه هم موږ ګټلې وه خو د کردار بیا به چرته دیم د سیاست نوم والي او بل خوا پارټي څنګه پښتنو تبدیلی خوند کړی دی تبدیلی خوند در کړی دی لاټینګ یې ورته کو نه
وی به وی پی ټي آی اوس به پی ټي واي نو سالار صاحب ډېره ښکلې خاکه وه پښتانه کو به دې هم پوه شو نو ډېره لویه خبره ده ګران وروڼو 1 کروڑ نوکرۍ په ډکاو خلک د نوکرو نه لر کړی شو او کورونو ته ولېږلی شو 50 لکه کورونه نن د خپل کور کې کمره نشي جوړولی له خیره د هر څه نرخ داسې اسمان ته رسېدلی نن زه نه پوهېږم چې هغه خلک چې دی به ورته چمپیونان وي یو یې روستی و د اف بي آر چیرمین کړی و دی به ورته گبر وي ما ته خو پرون بیخي هغه ابینندن کو څه شي زو هغه شیخ ښکارېده هغه جهاز کې چې راغورځېدلو او هغه پخپله اوس وایي چې پاکستان ملک دا ملک بینکرپټ دی دا دیوالیه دی هغه خلک چا چې 3 کاله مخکې پاکستان بدلاو د کینیډا د سویټزرلینډ د جرمنۍ د امریکې تصویرونه یې درته خولی وو دا تاسو سره هم داسې دوکه شوې ده هغه د پی ډي ایم جلسه وه په دې سوات کې نو خلک ورله مختلف راغلي وو یو ټي وي باندې مې کتل یو هلک چېرته راغلی و د پونیر نه نو هغه ته انټرویو اخېسته نو هغه ورته وي چې څنګه چل دی دی ورته وي چې صاحب ښه چل دی خو زه خو ډېر لرې نه راغلی وم او ځان له مې ګاډ هم کړی دی او پیسې مې لګولې دي او د ډېر لرې نه راغلی یم خو ما سره خو سخته دوکه وشوه ټي وي والا ورته وي چې تا سره څنګه دوکه وشوه وی چې تصویر کې راته مریم نواز خولې وه او روز ته شهباز شریف ته رابسه نو تاسو ته هم تصویر د مریم نواز خولې او راوستی در پسې ګلپاڼې دي حاجي صاحب د تبدیلۍ نه خبر دی د چارسدې هسپتال نه یو امت په مشن باندې روتې دی پریویټ جوړاله غریبانان تباه کېږي سالار صاحب جوش کې راشي ګران وروڼو نن حقیقت دا دی چې زه نه پوهېږم چې یو تنخوادار به خپله میاشت څنګه تېروي نو تنخوادار خو پرېږدی زمونږ د دنیا وروڼه چې د کور د مجبورو د لاسه دیاړي کوي دیاړي مار دی د هر دیاړي مار په کور کې 6 کسان به یي کم سے کم دی به په دغه 500 روپۍ روز دیاړۍ باندې څه کوي زه نه پوهېږم دی به په خېټه مړی اوړه غوړي چینی پی مسالې سبزي د غوښې خو دې سوچ هم غریبونه کې کونه دی به په دغې پیسو ځان له د پردې غم کوي جامه به ځان لالي بچو له بالي او خدای مکه کو کور کې ورته څوک مریض شو نو بیا خو نوی پاکستان دی دوایان هم پکې دونه ګرانې دي چې غریب سړی د دوایه نوم هم نشي اخیستی دمونو دغه ته به پروت نن ژوند ډېر ګران شوی دی غریب له او دا ګپ نه دی دا یاد ساته چې لوګه خلک ډېر څه ته مجبوروي لوګه انسان ته هر سما او غلطه لاره کله
چې غریب یا قام په خېټه موړ نه دی به هر قسمه کوشش کوي چې دی د خپل ځان او خپل بچی په خېټه ماړ کړي. معاشي طور حقیقت دا دی چې پاکستان بینکرپټ دی، خو چې بل خوا سوچ وکړو نو پاکستان سره د دنیا خو ایټم بمې دي، پاکستان سره د دنیا خنه فوج دی. نن سبا د غریب سړي لپاره د پاکستان ریاست هیڅ معاشي رعایت نه لري، تر دې حده پورې چې عوامو ته به په حج کومه سبسډي ملاوېده او سرکاري حج به ورته وي او هغه به عوامو ته په نیم قیمت ملاوېده، هغه هم بند دی. بل خوا اورو چې پاکستان په افغانستان کې 2 لک اسلحه اخلي، بل خوا د فوج جند روز تر روزه بدلیږي. ولې موږ او تاسو فوجیان نه پیژنو؟ زمونږ او تاسو د کلي علاقو سوچو کې هر سړی ځان سره د نن 13 کاله مخکې د یو میجر د یو کرنیل جند څنګه او نن وګورئ چې د یو میجر او د یو کرنیل جند څنګه دی. پاکستان دیوالیه شو، خو د پاکستان د خاورې هر افسر هر جرنیل اربپتی او کربپتی دی. سوچو کې رونو هر سشتا هر ستاسو دی، بجلی شتا ستاسو کورونو کې نشته، نور ستاسو خوره دونه بجلی جوړی. من بار بار دا وایو چې کو پښتنو ته دغه د بجلی حق ملو شو نو د پښتونخوا په سمه او په غر یو کور به داسې پاتې نشي چې هلته به لوډ شیډینګ کېږي. ګیس شته، په کوهاټ کرک هنګو د سوی 7 ګنا زیات ګیس دی، خو پښتون ته نشته. ملتان ته پایپونه تللی دي خو د پنجاب کارخانې پې چلي. تیل لرو چې د دنیا ملکونه ترقي هغه ملکونه کې چا سره چې تیل دي. کرومایټ لرو، نیپرایټ لرو، د الله د قدرتي وسایلو مالامال خاوره لرو، خو د بچو ژوند ته مې وګورئ، د بچو جامې پیزار ته مې وګورئ، د بچو صحتونو ته مې وګورئ، کلو کوڅو ته مې وګورئ، لارو ته وګورئ، سکولونه بازارونه جماعتونه وګورئ، حلم وګورئ. نورونو هر څه لرو خو د بدقسمتۍ نه په هغې هر څه اختیار نه لرو. او اختیار نه زما مراد چرم دا نه دی چې عوامي نیشنل پارټي پښتون قوم په اختیار نه لري. د هغه ډولو وسایلو اختیار نورو خلکو سره، د هغه ټولو وسایلو باندې د نورو بچی مړیږي، ستاسو زمونږ بچو ته هغه نه میلاویږي. دا سیاسي نظریه ده. موږ چې هر ځای کې چغې وو چې په دې خاوره جنګ د یو شیز نه دی، په دې خاوره جنګ زمونږ او ستاسو د وسایلو د اختیار دی. په مسلمانانو کې د اسلام او د کفر جنگ د کومې راغی؟ دلته شته د اسلام او د کفر جنگ؟ من الحمدلله ټول من اصل قوم پښتون مسلمان دی.
په الله هم ایمان دی، په خدای هم یقین دی، په رسول هم ایمان دی، په رسول هم یقین دی. دا الله فریضه کلمه منځ روژه زکات حج دا ټول په ځان فریضه ګڼو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول سنتونه په ځان سنت ګڼو. په دې ایمان دی چې الله پاک فرمایلی دي چې په دغه فریضو په سنتونو او په کردار به خدای بخي. نو چې الله دا ویلي دي نو پښتنو د بخشش لار واحد او واحد دغه لار ده. د الله فریضه د رسول الله سنتونه او کردار. ځان بخل غواړي فریضو ته کار وایي، سنتو ته کار وایي، کردار هغه سے جوړ کې دوکه مه کوئ، دروغ مه وایئ، بدنیتی مه کوئ، غیبت مه کوئ. الله پاک فرمایي د خپلو میندو پلارانو د خپل والدین قدر احترام کوئ، خپلو ښځو سره بچو سره خویندو وروڼو سره مینه ساتئ، د خپلو خویندو لوڼو حق ورکوئ، د خپل رشتہ دار خیال ساتئ، د خپل ګاونډي خیال ساتئ، مینه خوروئ، محبت خوروئ، ښېګڼې کوئ، د الله د رضا کارونه کوئ. انشاءالله الله به هم بخي. نور موږ د عالمانو ډېر قدر کوو، موږ د قرآن مجید د حافظانو ډېر قدر کوو، موږ د قرآن مجید د طالب علمانو ډېر قدر کوو. موږ او تاسو د قرآن مجید طالب علمان یو. پښتون خو عقیدتمند تر دې دمه پورې چې زمونږ کور کې اولاد راځي کو نری او کو زنانه نو اول کار موږ ورته په غوږ کې بانګ وایو د الله. موږ خو ډېر په خپل مذهب مین خلک یو. موږ په دې مذهب مه دوکه کوئ او یو عالم یو انسان دی راپاسي او هغه د الله په قرآن کې په 13 سپارو کې په یو پاڼه ماته دا وښیي چې الله پاک فرمایلی دي چې مولا له اوټ ورکوئ او جنت ته به ځئ. شته پکې د قرآن مجید په 13 سپارو کې په یو پاڼه د مولا ذکر شته؟ د ووټ خبره خو لرې ده. خدای ته وګورئ. موږ د عالمانو ته خواست کوو، مذهب د هر څه نه بالا دی. په دې کارونو کې مذهب مه رادننه کوئ. دا د دې دنیا خدمت دی. ستاسو د بچو، ستاسو د کلي د علاقو د راروان 4 کالو د مستقبل د لارې، د کوڅې، د سړک، د نالې، د لښتي، د پل سیاست دی. دې کې د اسلام او د کوپر جنگ نشته. او اوس مې لا دا اورېدلي دي وی مولا صاحب خلکو پسې ګرځي او ورته وایي چې مونځ درته نه بخم، جنازه درته نه بخم. اے پښتنو په ساده ژبه کې به لږ وغږېږو. په روز محشر هم ایمان شته، د قیامت پر ورځ هم یقین شته، د الله د دې حکم نه خبر یې چې دنیا به ختمیږي او روز محشر د قیامت ورځ به لګي. دا به د څه دپاره لګي؟ د حساب کتاب دپاره. د حساب کتاب ورځ وي او په دغه ورځ به دا حساب کتاب کیږي چې څوک به جنت ته ځي، څوک به دوزخ ته ځي.
په دغه روز به الله پاک دا فیصله کوي چې د چا منځونه ماته قبول دي او د چا منځونه ماته نه دي قبول. نو ستاسو د منځ د بخښلو فیصله به څوک کوي؟ ستاسو د جنازو د بخښلو فیصله به څوک کوي؟ زه بطور د یو مؤمن مسلمان دا ګڼم چې دا الله پاک کار کو څوک په خپل لاس کې علي او په خپله کول غواړي نو زما په ایمان او زما په مذهب کې د دې نه لویه ګناه نشته او دې ته الله پاک شرک ویل دی. د ووټ په اړه کې شرک ته رسېدلی دي. دا فیصلې به الله پاک کوي چې د چا منځ مې بخښلی دی او د چا منځ مې نه دی بخښلی. دا فیصلې یو مولا نشي کولی او زما دا ایمان دی چې دغه مولا ته هم پته نشته چې د منځونه هم خدای بخښلی دي او که نه دي بخښلی. دله به هم هغه خدای بخښي، ماله به هم هغه خدای بخښي، تاسو له به هم هغه خدای بخښي. یو انسان یې بل انسان ته نشي بخښلی. خدای ته وګورئ دا سپېڅلی دین د هر څه نه بالا وساتئ. پښتنو د فیصلې وخت کو راغلی دی. نن الحمدلله زمونږ د دې کمپین دا اخیری جلسه ده خو زه د الله مشکور یم. دا خو په اول کې ده خو د الله چې په سر ځای دې موقع له راورسېده زه د الله مشکور یم چې دونه ښکلې کلي او په دونه ښکلې محفل زمونږ دا کمپین په آخري خاتمه رسي. زه ګران وروڼو ستاسو د ټولو نه یو تپوس کوم د دې خپلو وروڼو نه د دې خپلو مشرانو نه د رزړو د دې غیرو پښتنو نه زما سترګې به انشاءالله تیمور خان او پاټۍ ته اوچتوې که نه आवाज हम लगा समराना में इंशाअल्लाह हाँ उस्मानाबाद नारे पर शक्ल के जवाब रखवे नुमात बस्तासो पता लगी चे आया तासो देजल द लाटेन मुकाबले था सोना तकड़ा नास ये लाटेन समंगा जमा तैमूर खान دا زما دا سرونه دي کنه چې ته ان شاء الله وینو الله بر دې څنګه نه وایي. دا خلک چې دعا کوي مونږ ته مونږ به سر کې ګټو دا مونږ ټول بلد یو. لاټین زمونږه ظالمانو هغه چیف صاحب د سر نه ټوپه ونه ورځره. لاټین زمونږه نن به ان شاء الله پر زړو کې بالخصوص او پاشنغر کې بالعموم د ټولو د صوباړو والا او دا نور چې څوک خلک دوکه کوي د هغې خوبونه تاسو آرام کړي دي. ترماس والا نور کو څوک ورې ځان واضح ساتئ. صوباړې کو صوباړې تباه وکړو خو تاسو فیصله کړې ده او تاسو تباه کړی دی. نو زه ګرانو وروڼو یو وارې بیا تاسو نه په دې اجازت د خپلو ټولو ملګرو نه کو هغه زمونږ ویلیج کاونسل د شیخ آباد ملګري دي. زه د ویلیج کاونسل شیخ آباد د پښتنو نه دا تپوس او پښتنه او دا ډاډ چې انشاءالله دا نرځوان چې څنګه ما وویل چې زما د دې اجرې او د کور سره ډېر تړون دی نو داسې د دم د ده د مشرانو د کور او د اجرې سره تړون دی. د شیخ آباد پښتنو انشاءالله ناظم به د لاټین راځي که نه
نوی بیلو ګټو بیلا او ټول مرګري د ویلج کاونسل ورکران زنده باد. زه به نور څه نه وایم، زه په دې پوهېږم زما ورکران او پښتانه په دې پوهېږي چې د عوامي نیشنل پارټۍ ورکران زنده باد. زما ترجیح به ټول عمر د ورکري انشاءالله د نور چا بني. او زه دواړو وروڼو ته خواست کوم فیض محمد لالا دې زما ښي لاس له راشي او سالم لالا دې زما ګس لاس له راشي. راشه جی راشه جی سالم څه شو؟ سالم جان راشه دې راته راشه دې راته راشه دې راته راشه دې راته راشه پاس څه دې راشه دې دې دواړو کې چې ماري یو ډېر خوښي आवाज हो रहा है कहाँ है? ओहो من د پاره دوانه خو مینوال او زمنګ مشران دي دوانه ولاړ دي دوانو سره پوره همت وکړې دا به یقین او تسلي راکوي چې دې دوانو کې به یو انشاءالله ناظم راولي او بیا د دې ټولو ملګرو په ډاډ د دې ټولو پښتنو په ډاډ د دې ټولو امیدوارانو په ډاډ ما له پرچا بخشازیب راکړه له خیره صوباړې هر ځای تباه دي نشته پکې خدا خیال کوئ ګورې دا ترمس مرمس چې دی نو دا هم د صوباړې کې پټ شوي را پټ شوي ګرانو وروڼو زما د عقیدې او د جذبې ملګرو زما په وینې او د عقیدې زما ملګرو او د عوامي نیشنل پارټۍ د تنظیمونو په ډاډ ستاسو د ټولو د نیازبین د زمان شاه باچا په اجازت او په ډاډ زه ستاسو زمنګ را روان د تحصیل د ناظم اعلان مبارکي ورکوم ورکوم مبارکي تاسو په ډاډ ورکوم مبارکي تیمور خان کیمپین وکړو خندې دې راته ډېر بختور ښکاري انشاءالله بله ورځ مقابلې یوه مقابله نه ټول مقابلې اشنغر یوازې نه دا ټوله پښتونخوا یوه ناره یوه پارټي یوه جنډه ده یو سره جنډه یو لاټین او ګرانو ګرانو وروڼو ملګري به کوشش کوئ چې کوم ایجنټان کینی چې هغه قوي کوي چې د یوت کسان زنانا جنرال چرته کو ماینورټي وي هغه او تحصیل چې د چا کم ځای څونه ملګري ولاړ دي چې هغه ملګرو ته ووایي د حکومت دا خیال دی او کوشش دی چې سپینه پرچه به پټوي سپینه پرچه به د تحصیل پرچوي کوشش به کوئ چې یو پرچم د یو ملګري نه پټه نه شي پرچې رالی کم ځای کې چې مصلیحت دی هلته مصلیحت دی
چې کومه نښه کې لاټین دی هېڅ ګرانه نه ده لاټین به بلیږي په دې منځ ته یو غره وباسئ او لاټین زمونږه لاټین زمونږه عوامي نشنل پارټي عوامي نشنل پارټي او بالخصوص د 400 انتظامیې ته او بالعموم د ټولې پښتونخوا انتظامیې ته دا وایم چې تاسو سرکاري ملازمین یې تاسو د سرکار ملازمین نه یې تاسو د عوامو ملازمین یې په 19 تاریخ به د آئین او د عوامو د منډیټ قدر کوئ خو چېرې موږ پوه شو چې یو افسر هم د عوامو د لارې د نیولو کوشش کوي نو دا د ولي خان بابا سرې مچۍ دي نو پام کوئ ګورئ پام کو ډي سي یو کو ډي پي او یو کو کمشنر یو کو الی یو کو بلی یو کو خګري یو کو لکۍ یو کو هر څه پام کوئ نشنلیان په هره سطح دې ځل برابر روزي او نور ګورې زمونږ دا لاس خارښ کړي د ولي خان بابا خبره نو که څوک یې کتل غواړی راځئ چې په 19 تاریخ